السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او تاسو ملاوه هم د احسان سره. احسان دا وخت د خیبر پختونخوا د سیلګری د سیمې سوات نه امریکای ته راغلی دی په سټوډنټ ویزا باندې د طالب علم په ویزا باندې یا د زده کړو لپاره دلته راغلی دی په خپل خرچه باندې خپل تجربه به تاسو سره شریکوي. دا وخت را سره اسکایپ په لیک باندې په دې مرکه کې په دې خبرونه کې یا په دې خبرو اترو کې ملګری دی را سره. احسان په خیر راغلی ستړي مشه. ډیره مننه مهرباني. څنګه خیر دی؟ خیر د سوی مرز در په امریکا کې زه خو په 25 دسمبر راغلی وم او تقریبا یو 23 ورځې مې وشوه. دېرش ورځې دې وشوې؟ او جی لکه د کور او پراټې د تر نن ورځې پورې خو به یادېږي که نه؟ او ډېرې زیاتې ښه یادېږي راته. صحیح سمه ده. او سټوډنټ ویزا باندې راغلی؟ او سټوډنټ ویزا راغلی یم. F1 ورته وایي. د امریکا په ایمبیسي کې یو د دوی یو دا F1 J1 M1 B1 B2 زما د F1 ویزا ده. ښه F1 ویزا باندې راغلی په سټوډنټ ویزا باندې. مطلب دا ده چې کوم سکالرشپ کوم فیلوشپ یا داسې نور څیزونه پکې نه دي انوالو، په خپله خرچه په خپلو پیسو راغلی؟ بالکل نه. هغه چې دی هغه بیا جدا کټیګریز دي که نه. هغې کې دا بیا فل برایټ شو، نوټیس سکالرشپ شو چې هغه چې دی هغه بیا جدا کټیګریز او جدا د امریکې د ایمبیسي. صحیح ده سمه ده. لنډې لنډې خبرې به کوو چې زه ستا خبرې په منځ کې نه کټ کوم که نه، نو چې خبرې په منځ کې د خبرې نه کټ کوم. نو هغه داسې ده. اوس تپوس دا کومه مطلب او ټوټل د څومره پیسې لګېدلي په مجموعي توګه د څومره پیسې لګېدلي؟ پیسې خو په اوله کې دومره نه لګي، خو بیا لګي چې دلته راشي. اوله کې چې دی نو په دې کې د کله چې یو سټوډنټ چې د کالج نه فارغ شي او د یونیورسټي لیول اپلای کوي، مطلب بیچلر لپاره، نو د هغې بیا پروسس دا وي چې اډمیشن کولی یونیورسټي کې اډمیشن چې وشي نو د سکول نه هغې ته نه ځم، هغه پروسس ته ځم. هغې ته نه پیسې دې څومره لګېدلي؟ زما خبرې مقصد دا دی پیسې دې څومره لګېدلي ټوټل په شروع کې څومره پیسې لګېدلي؟ ټوټل په اوله کې لګي $300 یو سروس فیس دی او $50 یو، تقریبا دغه 400 خو شالي $400 لګي. او دومره کوم چې پاکستاني زه 1 لک روپۍ شوې داسې ده؟ تقریبا دا ښه 1 لک روپۍ دې لګېدلي دي. مطلب دا دی. ښه اوس راځو دې ته F1 ویزې ته. تاسو چې کوم دی دا پروسس دا پروسه دې کله شروع کړې وه؟ کله نه دی چې زه امریکې ته ځم او زده کړو دپاره ځم؟ دا خو ما داسې چې کله مې دغه کمپلیټ شو دا سیکنډ ایئر کالج کمپلیټ شو او 12م، نو بیا ولګېدم لیپټاپ مې خپل راغوست او نن سبا جو ګوګل دې لکه ټیچر دی هغې ته کېناستم. نو ما څه خواهش شو چې مې وګورم چې څه حساب دی خلک چې دی اپلای کوي او سکالرشپ دي او فیلوشپ دي. نو ولګېدم بس ګوګل مې سمپل دا وکړل چې امریکې ته د سټوډنټ ویزا څه پروسس دی. اچھا مې وکړو ما ټوټل A to Z ډیټیل راغی. چې ولګېدم پروسس مې شروع کړو، اپلای ګانې مې شروع کړې، اپلای مې وکړله. هغې نه پس چې دی نو بیا د ایمبیسي ته مې د انټرویو لپاره اپلای وکړله، انټرویو مې وکړله. انټرویو نه پس ورالم امریکا کې. امریکا کې تا خو ډېر په اسانه باندې ووایې، خو نه داسې خو دې نه پرېږدو. احسان دا به راته واضحه کړې ځکه چې نور ستا غوندې ډېر طالب علمان دي، سټوډنټان دي، څوک چې امریکې ته د زده کړو لپاره راتلل غواړي. نو زه تپوس دا کول غواړم ته وایې چې مطلب دا د 12م دی وکړو، 12م نه پس ته چې کوم دی نو ګوګل یې کولو کو، مطلب ګوګل که نه، نو ګوګل دې کولو په ګوګل کې دې ولټول سرچ دې وکړو چې امریکې کې یونیورسټو کې کالجونو کې اډمیشن څه کېږي او څه ریکوایرمنټ دی. دا په دې انټرنیټ کې هر څه پراته دي شته که نه، اړو چا نه تپوس کول ته ضرورت نشته دی. ښه خو نو هغه دې وکتل او د هغې نه پس چې کوم دی نو تا او تاسو مضمون دې کوم یو دی، سبجیکټ دې کوم یو دی؟ زما بزنس ایډمنسټریشن. بزنس ایډمنسټریشن. ښه مطلب دا دی چې ښه بزنس ایډمنسټریشن BBA چې ورته په پاکستان کې یا BBA یا BCom که نه؟ ښه هغې دپاره. نو تا چې کله کمپیوټر راواغست نو په کمپیوټر کې سرچ څنګه وکړو؟ څنګه حساب سره د سرچ شروع وکړو؟ نو بس ګوګل ته مې لاړم او په سرچ کې مې صرف دا سمپل الفاظ ولیکل چې هاو ټو اپلای ټو امریکن یونیورسټیز. هغه thousands of دغه راشي یونیورسټیانې او څوک چې افر، څوک سکالرشپ ورکوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، نو هغه ټول ډیټیل راشي. نو بیا که فرض کا د هغې نه بیا نور هم اسانه نه، ګوګل نه اسان چې دی یوټیوب دی. نن سبا هر سړي مطلب ځانه بس پیج جوړ کړی دی، سټوډنټان نه چل ښایي دا زه ووایه چې زه امریکې یونیورسټي اپلای کوم، نو هغه ټوټل طریقه پای کې موجود وي. مطلب که ډېر زیات فارمز دي چې لکه هغې نه انسان سټوډنټ چې دی نو لکه هغه طریقې زده کولی شي چې لکه زه په کوم طریقه باندې اپلای وکړم، څنګه وکړم، څنګه ته اډمیشن ملیدلی شي، څنګه چې دی نو ایون چې دا
تا ته په ګوګل کې ملایوي شي چې فرض کا یو سټوډنټ دا وایي چې زه MBA د څنګه اپلای وکم د ویزې لپاره نو هغه ډیر انتهایی ایزي او آسان سټپ دی هغه ټول په انټرنیټ باندې موجود دي چې چا ته پوس کول ضرورت نشته تاسو کول ضرورت نشته ارڅ په انټرنیټ باندې شته په یوټیوب کې هم شته په ګوګل کې هم شته ایون د یوټیوب دیم د ګوګل کنه دا دوه یو شی دی ورو خور دی نه او یوټیوب او ګوګل نو او بیسیکلی ګوګل سرچ انجن دی بیسیکلی تا تاسو خو د هر چړي استاد دی ارڅ پکې شته نو ها تا مطلب دا خبره خو ضروري دی چې طالب علم کله چې دولسمو کې نغه دا خبره واضحه وي دا خبره وتا کلیر وي چې څه کول غواړي ډاکټر جوړېدل غواړي که انجینیر جوړېدل غواړي کنه کاروبار کول غواړي کنه څه کول غواړي تا ته دا خبره واضحه وي چې تا وایي چې زه کم دنه په کاروبار کې چې کم دنه ډیګري اخیستل غواړم ته کاروبار زده کړه کول غواړم دا سره بالکل زما بس د وخت نشو غوښتل چې کلاس 9 10 کې موږ دا غوښتنه ما دا ډیسایډ کړی و چې زه به مطلب په فیوچر کې خپل یو بزنس خپل یو کاروبار او پاکستان کې هم په سواد کې الته ما په خپل باندې سي په یو ځکه چې خپل بزنسونه واړه کاروبارونه مې کړی دي نو هغه کې هم لږ ډېر ایکسپریانس مې شو عمر دې څومره بیا چې مې وکتل چې عمر مې دا 20 شل کال دی عمر دی ها شل کال دی عمر شلو کال عمر کې پاکستان کې کاروبارونه هم کړی دي اوس دلته امریکا کې سټوډنټ ویزا باندې راغلي طالب ها راځو دغه پروسس ته زم چې سټپ بای سټپ په ساده ټکو کې دا څه بیا راته بیانې لکه څنګه چې سړی زمان یا سبق نو ویل زه خپل نیا یاد کوم داسې زیاتره زموږ نیاګانو سبقونه نه ویلي ساده ښځې وي که نه نو داسې ژبه کې به خبرې کوو چې مثال په توګه یو سړی ته نیا دې سبق نه ویلي او ته هغه تا نه تپوس کړي چې بچې ته امریکې ته څنګه ځي او څنګه نیا به پرې پوه وي نه چې ابیا پرې پوه شي چې ابیا ته پته ولګي چې امریکې ته احسان څنګه راغلی دی ښه سرچ دې وکړه او کالجونه دې سرچ کول شروع کړه لټون دې شروع کړه تلاش دې شروع کړه په ګوګل باندې چې امریکا کې په یونیورسټو کې او کالجونو کې اډمیشن یا داخلي څنګه کیږي ښه بالکل سرچ کې تا ته مختلف یونیورسيټي راغلي شي نو راغلي پای کې تاسو څنګه حساب یونیورسيټو سره رابطه ادارې څنګه پروسس وو د هر یونیورسيټي چې د خپل ویب سټ خلک لاړ شي الته لیکلي چې اپلای ناو چې څنګه وي نو بیا فرست ټایم لاست ټایم هغه ټوټل ډیټیلز یې خلک ورکی کوم هغه سمپل لکه چې زم چې یو کس لسم پاس کړي نو هغه فیل کولای شي آسان فارمي هغه فارم چې د مو د فارم هغه فارم چې موږ کو هغه د څنګه لاړ شي نو د هغه د انټرنیشنل انرولمنت کوم ټیچر او استادان شي یا استاد چې کوم یې هغه مونږ ته مطلب سټوډنټانو ته واپس ایمیل وکي چې تا اپلیکیشن جمع کړی استاد هغه دې تر کول غواړي او دې لپاره دا پروسس دی مطلب هغه A to Z هغه سټوډنټ هغه خپل باندې طریقه خایي مطلب په دې څه ګران نشته A to Z مطلب دا د الف نواله درې پورې تاسو ورسه پوي پدې کې جسم راځي دا نو هغه تاسو بیا پوي مطلب دا ته انلاین خپل درخواست جمع کې هغه درخواست چې کم دین راشي یونیورسيټي ته کوم یونیورسيټي چې تاسو خوښ کړی ځان لپاره هغه یونیورسيټي ول ستاسو درخواست وګوري بیا دې تاسو رابطه وکړي چې تاسو موږ ته دا درخواست جمع کړی دغه شانتي کې سي ګایډنس کونسلر وته ویل کېږي دلته چې ګایډنس ورکړي دلته سټوډنټانو ته هغه تاسو رابطه وکړي ښه نو هغه او دا غینه پستا چې کله درخواست جمع کوي تاسو چا رابطه وکړه ما چې کله جمع کوو نو زما سره رابطه وکړه انټرنیشنل د ورته د انرولمنت ټیچر انټرنیشنل انرولمنت ټیچر زما د هغې نوم زی آی تھنک چې چاینیز و زی ته نوم هغې ما سره رابطه وکړه ما ته ویل چې محمد خان ما ته ویل دغه نوم چې لکه تاسو چې دی نو اپلای کړي دا ستاسو په فارم کې دا شی میسنګ دی ته ما ته خپل ټرانسکرپټ راولېږه ټرانسکرپټ مطلب چې تا د لسم د دولسم چې کوم هلته تاله چې کومې سرټیفیکیټ درکړي هغه هم ته راولېږه نو هغه ته فورن افیس ته ما ټیسټ کړل هغه مته ولېږل هغه یې اکسپټ کړل هغه چې بالکل ټیک دي د هغې په بنیاد مال سلیکشن سکالرشپ هم راکړو تقریبا $6000 سکالرشپ وو $6000 تعالی سکالرشپ د راتلو نه مخکې دل درکو راتلو نه مخکې ها بالکل صحیح ها او هغه زما ټوټل دغه څه کتل کنه بیک گراوند ته ما پاکستان کې الته سټم سرټیفیکیشن ورته وایي چې د سپیس سکول 21 کې نو هغه ما کړم نو دغه زما سره یو دغه و چې ساينس ټیکنالوژي انجینیر میتھمیټکس کاټ کړه زما لګي سرټیفیکیشن شو نو هغه چې ما هغه کو نو هغه ډیر زیات کنوینس شو چې مطلب ته eligible دی اډمیشن د غوښتنه په اړه د سکالرشپ هم راکو اډمیشن هم راکو بیا هغه نه پس بیا فردر پروسس ها سکالرشپ هم درکو او مطلب دا د اډمیشن هم درکو نو دینه پس بیا تاسو وکړو چې اډمیشن ته ملو داخله ته ملو شو چې تاله داخله درکړه او د دې لپاره ریکوایرمنت داخلي ریکوایرمنت نه او بخیر داخلي ریکوایرمنت سو ضرورت سو سپکار ولا د دولسم سرټیفیکیټ پکار داخلي ریکوایرمنت دې کې یو ریکوایرمنت دی چې لسم دولسم چې دی نو سرټیفیکیټ د انګلیش ټیسټ او چې انګلیش مطلب
4.5 5.5 6.5 دا چې په آیلټس کې دا د خپل بینډ کنه آیلټس ولا پکاري ډولینګو د نن سبا ډیر اساس دا پکاري ولې ځکه دینه وغیرہ خو چې د سټډنټ یو یوازې راځي او انګلیش ولا نه ورځي نو هغه بیا د زم چې د دیزي د ریپورت نمبر راوتل ګران کار دی ځکه چې دا به د خپل پکاري ځکه چې انګلیش چې نه ورځي نو بیا مسله ده هغه ډیر اسان ځکه چې یو زم چې یو سټډنټ چې لسم کړه نو بخا مخا دونه انګلیش ورځي چې د آیلټس او دا هغه کې کول شي هغه دونه ګران نه دی خاص آسان طریقه ده نو هغه ریکوایرمنټ دی هغه نه پس چې نو بیا سپانسر ګوري چې تا امریکا ته راځي خو چې ستا طالب پیسې څوک درکوي ته موږ له پیسې څنګه راکوي نو ما ورته چې زما فادر دی ښه کاروباري شخصیت دی او زما سپانسر زما فادر دی نو ما ته ویل هغه بینک سټیټمنټ راکړه نو زه ولګېدم بینک لاړم خپل د پلار بینک سټیټمنټ راوغوستو او هغوی ته چې دی هغه بیا راته یو بل فارم راولېږو چې سپانسر افیډیوټ ورته چې د خپل پلار نه په دې باندې سای دستخط واخله چې مونږ به دا زما زوی دی زه به دې سپانسر کوم په امریکا کې سبق وایي نو هغه چې هغه ټول فارمونه مې ډک کړل پلار ته مې ورکړل هغوی ساین کړل او بیا چې دی نو ما یونیورسټۍ ته چې دی نو هغه آنلاین ولېږل دا نه چې بس هغه لانجه نشته چې انولپ کې بند کړه او کوریر له ورکړه او هغه به هلته ولېږي او نن سبا ټول ډیجیټل ډول دی په ایمیل کې ماته ولېږل هغه هغوی هلته اکسپټ کړل د بجلی د لارې په ډاک دی ولېږل د بجلی د لارې ایمیل مطلب دا دی په ایمیل کې په انټرنیټ دی ولېږل او دا خبره چې تا نه دا تاسو یو کو چې تا په امریکا کې ته کوم سبق وای او دا 300 500 800 800 یا $1000 یا $2000 یا $3000 چې کوم دا خرچه به تعالی سوق درکې نو تا وته چې زما پلار د زما خرچه اوچتي او پلار د چې کوم نه تعالی پلار د بانک سټیټمنټ یعنی پلار سره په بانک کې چې کوم پیسې څومره پکاروي په بانک کې بانک کې خو هغه بس دغه $20000 $25000 چې تقریبا شو کې نو هغه سره غنه کوي بیا د یونیورسيټي ګران یونیورسيټي هغه ته $50,000 شو کولی او بس مختلف دغه ریکوایرمنټ دي کنه تاسو څومره $16,000 ورته کېمشتي هغه دونه بس هغه اکاونټ ته ګوري کنه چې بس خدا یونیورسيټي ته بدا مطلب پروف ورکوي چې او زما سره $20000 $25000 $30000 دا په اکاونټ کې موجود دي خدا دا به ثبوت په توګه ورکوي چې ما سره $15000 یا $20000 یا $10000 په اکاونټ کې شته او دغه شانتي او د پلان تاسو به چې افیډیوټ د نه واغست هغه د سره پاره واغست چې دې به دا خرچه کې اسني سبا روز نشي او بل نه دسی ایشو بګینه خو لکه بس دا خپل یو لار کنه چې لکه او دا فادر دی فادر هم چې دینه لکه دا په دې کې انټرست لري چې لکه خپل دا ماشوم لګم او د پیسې را زموږ په ایشو باندې هغه بس یو قسم بس فارمالیټي وته لکه دې څه دغه نه دی چې لکه خامخا بس چې لکه پیډوټ والي چې بس بیا مو ورته باندې کنه دې څه دغه بګینشته بس هغه د آیلټس نه علاوه بل کوم څه ایگزام څه ټیسټ پکارو دی لپاره نه دا سمپل ما په خپل باندې نو ډولینګو کړم دا یو آنلاین ټیسټ دی تقریبا چې 10,000 یونیورسيټي دا اکسپټ او ډیر آسان دی بس خلک په کمره کې کینی سره غنټه یو غنټه پیلګي هغه داخله کې کوېشنز راکې هغه څنګه آیلټس چې هغه آنلاین کور کې خلک کوي دا څه شي چې دنه دا ډولینګو انګلیش پروفیشنسي ټیسټ دی او دا آنلاین ملاويږي آنلاین پیمنټ خلک کوي ډېر سټوډنټس دي سوره پیمنټ پیسې سوره غواړي هغه ډېر ارزان دي تقریبا $47 دي $40 دي ها تر لپاره خو بارزاني کوم څه $40 نشته کنه احسان دا ځکه په ایلینوی کې نه ایلینوی او دی وخت کې ایلینوی کې کنه شیکاګو کې دی وخت شیکاګو سټي کې شیکاګو او چا سره پاتې کې کوي واځي نه دلته مې فرندز دي مرګري دي هغه سره یم ډیر شرازو کې ملګری جوړ موږ ډیر شکاله تیر کړو په کله یو ملګری نشته دا به ډیر شرازو کې دلته مرګری وو دلته د خپل خپلوانین د ډیر شي دي مرګرین دي ها ملګرین دي خپل او د خپل خپلوانو د ملګرو په کې سرول نو په دې ویزا ملاوي دوه کې په داخله ملاوي دوه کې نه هو یا خبر څه کول تر علم ها صحیح او داخله دې په دغه ایلینوی شیکاګو کې کړه شیکاګو کې یونیورسيټي والته مې کړو الټر اډمیشن کړه او نو چې داخله دی وشو فیسونه دی جمع کړه او بیا چې داخله دی اپلیکیشن سره پیسې وي دا زما د یونیورسيټي خو $300 فیسو $300 داخلي $300 او د یونیورسيټي چې بکړي دا غیبه کې $50 $100 نو هغه زوش په تو ولم پکې شته او کې دې چې لګو په سلر لړ چې فیسینه
دا خو ولا کیسه شو کنه ایو بالکل ما ته زب پنسلوانیا کې ونه څنګه ته خبر وکړه جی په دې پنسلوانیا کې ونه یونیورسيټي وا نو ما ورته اپلای کوله کټس ټاون یونیورسيټي اف پنسلوانیا نو ما ته اپلای کوله نو ما ته بکی ما چې کله ټرانسکرپټ جمع کوم ما ته بکی یو لاندې افر راکوم ستا اډمیشن فیس مونږ به کولای شو ما هغه یې کلیک کړو هغه فیس را لوي کو مطلب اډمیشن فیس را نه راستو نو دې بکشتي چې هغه بکشتي چې د یونیورسيټي داسې چې داغي د اډمیشن یا د داخلي لپاره چې کم فارم وي داغي فیس نه وي پیسې نه زه غواړم چې ساده ساده پښتو کې خبرې وکړو کنه ګوره په منګوره کې څوک انګریزي نه وایي کنه لکه څنګه بالکل نو چې داسې خبرې وکړو چې په پښتو کې خلک پوه شي مخ ته توي چې ابه په پوي چې ابه ته پته ولګي چې احسان څنګه ته لري کنه نو ابه یا بابا یادو ابه بو چې واځه ما ولې پوي بابا ولې نه پوي کنه نو کار سړی خو بابا دی نو کیسه دا اوس دا تاسو دا ادمه کول خو نو داسې یو سټیپ کې هم شته چې دا ستا یو خو ستا واز لیټ راځي ماته کټکیږي په میاس کې بل ته سایډ ته لړې کنه نو خیر دغه سره بیا ګورو خو مطلب دا دی چې ستا आवाज ماته لیټ راځي نو بعض وخت پکې او زما आवाज تا تم لیټ درسي زه فکر کوم چې خبر وکم نو ته پکې په میاس کې تا یو جمله به ویلي نو څوک دې په خپکیږي نه بلکې خبرو مقصد دا معلومات درکول دي او معلومات درکول دي ځینې خلک ماته تر ملما خبرې کټ کینو ملما چې کم ده زما ملما زما په خبرې کوي که څنګه احسان ډېر تکړه ځوان دی په خپل سر باندې چې کم ده نو ګوره نه او دې کې تا کوم کنسلټنسي یعنی څوک پکې کوم اداره دې هیڅ څوک دې پکې نه انوالو کړي نه داسې کنسلټنټ زمانه ته پوسټ کړی چې دا تاسو چل کړی دی خو ما چانه نه کړی ها دا خو په کار دی چې ته کنسلټنسي کولو کې په پاکستان کې بلا پښتانه دي چې هیڅ سبا کون لرولېږي یو یوازې امریکا ته دنیا په نورو هیوادونو ته هم مونږ بالکل مونږ چې کوم پلیټ فارم لري دا کنسلټنسي دی کنه دا غوښوي ما کنه ته دا سره ګوره د 15 منټه ما ته خبرې وکړې خو د 15 منټه کې بیا هم پکې یو کس راشي امریکا ته بسنګ درځو 15 منټه احسان تقریر وکړو بالکل زمونږ اصل کې زمونږ د خلکو غټه کمزوري ده کنه زبر مطلب لکه د حقیقت خبر راوکم چې زمونږ سټوډنټ شو زمونږ مطلب لکه کوم نوجوان نسل چې نن سبا کم دی نو لکه دی بس خپل کار لکه خپل نه کوي صفه خبر را ما ډیر سټوډنټ ولل ما خپل لکه سي نږدې مرګري لکه سي هغه هم دغه کول چې پروسس کوي تمال دا وکړه دا تا وکړه د څه وکړه دا څنګه کیږي تا وکړه کنه هر سټوډنټ دا پکار دي چې خپل پروسس خپل هر څه خپل باندې ته ګوګل یوټیوب ته کې نسل پکار دي خپل باندې کول پکار دي نو خپل باندې وکي نو خپل باندې چې نو هم اډمیشن سړی ته لار کولاو شي هم په امبیسي کې انټرویو ورته اسانه نو وس یو کس خپل باندې کارونه کوي او بیا امبیسي ته تللی انټرویو ته ولاړ نو هغه ته پوس کوي دغه دغه شان ته ولاړ نو دغه ورته وایي چې هغه ته سره ځي نو دوی سبق لګم نو د څه خو هغه نور کوي هغه ته پته لیویز افیسر ته پته سبق لا روانه خو لکه هغه ته ایکسپلین کوي کنه دا کم سټوډنټ چې په خپل باندې وکي نو هغه به ډېر ښه ایکسپلین کوي شي خو زموږ بس قسمتي ده هر سړی په خپل باندې چې درخواست تا جمع کړی پاره کې تاسو لیکلي بل سړی درولي کی خپل مرزه څخه خو زیاتره خلک چې کم نه وي ته ویزه ونه لګي اډمیشن شي دلته داخله کړي وي ولته ته ویزه ونه لګي خا نو تاسو چې داخله ملو شو دار سملو شي بیا د ویزه لپاره د څنګه چلو کو بیا د چل مې وکړو چې دا کم انټرنیشنل ټیچر چې کومه کنه انرولمنت ټیچر کوم استاد شي دا هغه چې الاسانه څنګه نه پریدي هغه بیا طریقه خي خاطه و دي چل دي چې تا امبیسي ته تاسو نږدې کوم امبیسي کوم کنسولیټ یا ته اپلای وکړه F1 ویزه لپاره نو هغه زولې کې بیا می ګوګل چلاړم نو چې کله می سرچ کړم ماته امبیسي اسلام آباد راغستله یو اس امبیسي اسلام آباد هغه د چې لاړم نو هغه کوم پراپر طریقه مو وکړه نو په هغه کې بیا لیکلو چې تا DS 160 فارم جمع کړه دا د خپل د کونسلر اپلیکیشن یو دغه دی پاڼه ده هغه فارم دی هغه چې دی نو هغه ډکولې نو هغه مو ټول ډکل پای کې دغه تپوس کې د کمزي پاسپورت نمبر او ټوټل عام لکه ساده تپوسونه ډیټیل دی بیا به دا تپوس کې چې ته څه ته وایې ته ټوریزم لږی ته چا بزنس باندې زی ته علاج لذي ته سبق لذي نو ما خو چون کې سټډي و سبق مې نو ولګي د ما F1 چې دی F1 ویزا سلیکټ ولا بیا چې نور هغه سپانسر ته پوسو چې تاسو څوک اخراجات تاسو برداشت کړئ هغه خپل پلان ولې کړو ټوټل ډیټیل مې کولې کو نو ټوټل هغه ډیټا مې چې دا هغه مې DS 160 فارم کې چې دا هغه جمع کړل مې چې مې سبمټ کړو مې لګل دا هغه نه پس چې بیا دې هغه چې کله مې سبمټ کړل نو هغه د DS 160 خپل او خاص نمبر امبیسي ول ورکړي چې هغه باندې خلک رالي اپوینټمنت دا چې داغونه
ټایم رالي د نمبر ته اخیستو لپاره چې تاسو خپل لرزم پښتو کې پښتو کې سیمپل دا چې زه د ام بي سي والتين تاسو خپل لرزم دا مې کاغذونه دي مال ویزا کوي سیمپل لکه پښتو کې دا دغه نو زه لګي د ما چې کله هغه بیا وکتل نو دا غي بیا جدا طریقه چې زموږ په پاکستان کې الایټ بانک چې دی هغه اتورایز کړی دی الایټ بانک هغه کې $160 یو سل او $80 چې دی هغه باغوي ته جمع کی دا هغه فیس دی او چې هغه کله جمع شي هغه بیا کنفرمیشن پیج راکړي یو پاڼه راکړي او دغه لپاره شوي د انټرویو لپاره بالکل کلیر شي او ډیټ راکړي د انټرویو لپاره او هغه ډیټ باندې ټایم ورکړي هغه باندې به خلک انټرویو لږي هغه سټوډنټ ای هغه هر قسم کټګوري دا ډي اس یو سل شپېته چې کوم فارم دی دا ډک کو پای کې تا چې کوم دی نو ګوره سیلګری لپاره B1 B2 دی د بزنس لپاره هم B1 دی یا B2 دی دغه شانتي کاروبار لپاره چې راځي او د سټوډنټ لپاره چې کوم دی د دې کټګوري یا د دې چې کوم څنګه د نو هغه F1 دا F1 F like in Frank یا F like in فضل الله کنه فضل کنه نو په F نه شروع کیږي نو د F1 چې کوم نمبر دی هغه تا پکې هغه سلیکټ کړه هغه منتخب کړه هغه غوړه کړه او هغه سره تا چې کوم د فارم جمع کو هغه ته یو نمبر درکو پیسې چې دغه فارم چې کوم فیس تاسو وایي چې $160 او دغه $160 تاسو په پاکستان کې په الایټ بانک کې جمع کړو او هغه پیسې سره تاسو کوم تاسو یو اپوینټمنت یو نمبر درکو چې په دې ورځ باندې په پلاني ټایم باندې په پلاني تاریخ باندې به ته پاکستان کې په پلاني امبیسی ته لیکو کنسولیټ ته انټرویو ده اسلام آباد امبیسی ته تللی ته امبیسی ته تللی اسلام آباد کې امبیسی ته لړې الته د مراکاو شو انټرویو شو هغه سره د خبرې اترې وشو هغه ته ویل چې اوکې سم ده ته سره پاره زی تا نه ټول هغه تو سوالونه جوابونه وکړه کوم چې تا په فارم کې لیکلو نو د دینه پس چې په امبیسی کې تاسو بیا چې دا انټرویو دی وشو امبیسی ته چې زه کله لاړم نو زما نمبر راغی بس پلاین کې خلاص ناسي د هر یو کس خپل نمبر ما ته وی په انګلیش کې بلکې زموږ د سټوډنټ انټرویو چې دا په انګلیش کې نو انګلیش دا ټیسټ ځکه ضروري دی ځکه چې انګلیش کې انټرویو ولي نو هغه د سټوډنټ هغه کانفیډنس دا هغه انداز ته ګوري چې په کومه طریقه مطلب خبرې کوي چې د مطلب الیجیبل دی کنه او چې سړی درو کوئی سبق لنزي چکر لزي او وی چې سبق لږ هغه پته لګي او ګوري کنه د دې او چې لکه د دې ویزه حقدار دی کنه د هغه ټوټل هغه بالکل ایکسپیرینس ډیر شوی نه هغه کوي کنه نو زمانه انګلیش کې تاسو کو چې تا امریکای ته ولې نو ما ورته وی چې زه سبق لازم د یونیورسيټي دا په دې کې مې اپلای کړی دا د سیمې د مخکې دا پلان دی دا وکوم او خبره ته وی چې څوک سپانسر کوي مې پلان سپانسر پلان دې سکے کاروبار کوي څه کاروبار کوي هغه خپل ډیټیل مور ورکو ښه الته چې ته لاړ شي ماته وی نو ته چې دې نو الته څنګه پاتې کیږي مې دا اون کیمپس پاتې کیږم یا بهر ځنه زه خپل دغه ته ګورم چې کوم زموږ لپاره غوړه زه نو هغه دې پاتې کیږم خاطی ته نو بس بیا خپل هغه ټایپینګ کوي خپل هغه خو لکه مطلب ما چې دا کم DS 160 فارم دا زدي کتون کوم دا کلیر کوم چې کم DS 160 فارم مونږ فیل کو هغه په اپ کې DS 160 کې کوېشنز کوي اوس ما هغه ته پوښتنه نه پیچې کې تاسو لیکلیا بالکل او سکس فانا کې هغه غب شپ لګي او ډیر زیات فرندلی افیسرز لکه دې دا نه کوي اوس یو زمون دې فرنټانی چې په ایجنټ باندې فارم فیل کی نو هغه ورته why you are going to US مطلب ته امریکا ته ولې ځي دی ورته وی سټډي نو سټډي هغه ته پته چې تر هغه لې ستاسو په ویزه ته سټډي روانه کومه ته ایکسپلین کا مطلب پروایکټیو کنه پروایکټیو مطلب چې لکه ته ماته بالکل ایکسپلین کی ستاسو سچويشن ماته پته ولې چې لکه او واقعي د سټوډنټ ته سبق اصلول غواړي ته سبق ډیګري کول غواړي نو لکه هغه طریقه باندې نو هغه ټول سچويشن ګوري کنه نو اکثر دا چې څوک په ایجنټ کارو کې هغه DS 160 دغه کې نو هغه بیا نه راځي مطلب دې د سټډي جو بس ما سره په دې دغه کوته سوري یو ار ناٹ ته دې حقدار نه الیجیبل نه نو بیا سټوډنټ خپل چې پیسې هم ځای شولې د ټایم هم ځای شو او زموږ $160 خو ځای شي کنه ها بالکل نو لکه خبر دا چې لکه سټوډنټ چې دی نو DS 160 فارم په خپل فیل کې هغه تر خپل هر څه ټول پدري ځکه تاسو کوي سماته وي ته چې د کور نه راغلی تاسو نه ټایم لګیدل نو ما دا تقریبا ما موټر وې ده نن سبا خو جو سمارټ موټر وې جوړ شوی دی مطلب دا چې ډیر ټایم ولې 3 غنټه ما ته خو اټیک ته سیدا نو لکه ټوټل هغه بس هغه سمپل کوېشن کې نو بس ګوري چې لکه دا ډاکومېنټس کلیر دي کنه هغه الریډي کلیر دي او په خبرو کې چې ده لکه هغه ډاوټ کوي چې لکه زمانه مست پوسو کومه ته ولې زی ما سبق لازم د یونیورسيټي دا په دې ځکه دا او د ټیچر سره مې خبرې شوې ده او دا ټول ډیټیل نو کومه د خبرې بالکل ایکسپلین کړل دا مو نه سبق لا
نو مطلب دا تا ایکسپلینیشن ته پته و چې تا خو اډمیشن کړی و الریډي ورکول پکار داخله دې کړی و خپل یونیورسيټي کالج د ته معلومو ها او اوس کلاسونه شروع شوي دي کنه اوس مې شروع شي اوس آنلاین دي نو اوس آنلاین سره انګلیش کلاسونه دي هغه به کې اخلم هغه نه پس بیا زما خپل کوم ډیګري چې نو هغه بیا شروع کیږي ان شاء الله سبق به وای بالکل ها سبق لراغلی او کنه ځنې خلک دا تاسو هم کوي چې امریکای ته لاړ نو واپس پر راځي او کنه بیا ته پاتې کیږي نو په سټوډنټ په ځبان دلته کار روزګار کولای شي کنه شي کولای بالکل دلته مخصوص خپل یو ټایم ورکړي باغی کې خپل تقریبا 20 غنټې چې دینو دا د هفته د سټوډنټ ښه لاو دي د بزنس کې د خپل کاونټر کولای شي جاب کولای شي او هغه دومره چې بس د سټوډنټ مطلب کم رهایش کم فیس او کم دغه نه هغه پای کې هغه وزي نو دا به کې یو پلس پوینټ چې لکه نو د سری ډیر زیات وته نه سټوډنټ خو لکه کار به کولای شي مطلب دا ډیر کار نشي کولای دا شل غنټې د هفته کولای شي او شل غنټې چې تو کې مطلب دا چې خپل خوراک ساک پکې صرف کولای شي نور او پاتې کې دی پکې شي او فیس د ټیوشن فیس چې کم دین هغه او ټیوشن فیس ته سم یو سمستر څومره دی دا زما تقریبا یو سمستر دا راځي تقریبا $6000 شپږ زره ډالر راځي یو سمستر تا پکې سوره جمع کړی دی اوس دی وخت ته لومبني سمستر د پاره نو دلته اوس امریکا د سیستم دی کنه چې هغه سټوډنټان لکه ډیر زیات په دې لحاظ سره ډیر کمفورټ زون ورکوي مطلب څنګه نه اوس زما چې آزاد دی زول کې د ما به 3000 جمع کړ مطلب ما دا راکو اپا 3000 3000 چې هغه کې ما وکړل نو ما ته وی چې مطلب ته خپل سبق خوایا 3000 بدري سلور مشت پس بیا دغه کا لکه هغه چې دغه نه کې بس هغه خپل طریقه کاری جوړی باندې لګ لګ فل ټول نو هغه دغه پیدا بکی چې سټرند لکه مطلب د شي باغی سختي نه کې چې نه خامخاله دغه راکړه دا چې خودونه پیسې نه او بیا چې د پاکستان چې په ډالرو کې بدلې دلته نو لکه دا ګران خبره او دې پته کنه نو بس سټوډنټ خپل څه کار مارون کې دا غینم څه پیسې وته راځي نو هغه سکول فیس مې چې هغه په دې طریقه باندې بیا خلک پې کوي ها صحیح سم ده او دې تجربه سره تړل داسې کوم خبره چې ته ورته ما ملګرو دوستانو فیسبوک د سوشل میډیا چې کوم ملګری سره شریکه کې چې هغه ته زده کړو داسې کوم خبره خو نشته پاتې پکې نشو نو بس خبرې خو اخر سره ټول وګړي خو دا بیا ځل غواړم چې مطلب پروسس کوي په خپل باندې کوي ډیر آسان دی او هیڅ پکې نشته بس خو چې یو کار په خپل وکړي نو هغه قدرت ډیر کانفیډنت او چې په خپل ځای کړي به یې نو کار په خپل پکار دی کنه چې سټوډنټ یو لکه مطلب هغه دوه هغه پکار دی چې هغه خپل فارمونه خپل جمع کړي انو سیمپل طریقه ده بس هغه ته اپلای دا خو یو بل دا خبره کول غواړم چې زم دا بچانه کړی ځکه چې په سټوډنټ دلته راتلا ټیک دا سټوډنټ باندې راغی خو دلته هم لایف ټول ایزی نه زه په خپل چې پاکستان کې لایف ایزی مطلب ستادار چې ژوند آسان نه دی په امریکا کې زما د ډیر ښکال شو په امریکا کې زننوم دار 4 بجې ساره پاسې د 3:30 بجې او تر اوسه پورې د مخته مې ورته وای چې سم کم چاره باندې ډوړې رزول دي دی وخت دا سه مسلونه مې والی دي نه ساره او زه روزانه د هفته 15 ورځې زه ساره 3:30 بجې پاسم چې نه د پښمنی ټایم دی نه د مونږ ټایم دی کنه او چې ساره زما دفتر ته وزم زه 2 رکعاته چې کم دی نو نفل وکم تهجد وکم کنه چې وزم د کورنا نو داسې کیسې دي نو ژوند آسان نه دی ژوند مشکل دی دلته کې هغه ژوند د آسانول لپاره خلک چې وی چې سہولتونه ژوند کوم نو دا غي لپاره څوک د شپې 2 بجې پاسي څوک 3 بجې پاسي څوک 3:30 بجې پاسي او څوک 4 بجې پاسي او دغه ټایموم چې زره کور وزم روان یم چې شپې نو په دومره ټریفیک وي دومره رش وي خو دا خلک د خپل ژوند په تکل باندې دی وای چې د ژوند چې کوم مقصد دی هغه پوره کوي ها نو راځم اوس دې ته چې کوم دی نو چې ویزه د تاسو کالو درکړه دا ویزه 15 کال 5 years نو 15 کالو کې ستاره سبق ختم شي بالکل زما څلور کال دا د غریب د یو کال کې بیا دو نوروم دا ور کوي او چې ډیګري او دا غي یو ځکه چې جواب ملاوي شي مطلب یو کمپنی ته مطلب سپانسر کین بیا هغه لاګي باندې ګرین کارت ورکړي مطلب چې لکه تاسو زمونږ په دې ډیګري په خود کړی دي نو مطلب لکه تاسو سره پاتې کیږي سره کار کوي د دې په اړه څنګه سپټان نه پیږي نو د ام بي ای بي بي ای هډر خلک دلته تاسو سره پورته دلته بیروزګار پکې شته زه پیژنم چې ګرځي
او جو بس قسمت خبره ده کنه چې د سي اکثر د سي چې واپس لاړ شي بیروزګار اکثر د سي چې په خځې کې د جاب ملاو شي اپورچونټي ډوایټلی نو بیا مختلف لکه مختلف لارې دي. بیا د F1 نستا تا ویزه J1 ته واړي ورک ویزه ته J1 ویزه چې کوم د کار ویزه چې امریکای ته د کار لپاره راځي خو کار لپاره داسې نه چې J1 ویزه ته الله غ ملاويږي چې مثال په توګه د وکیل خان کارخانه ده یا په کسب کار ده او زم چې احسان د ما سره کار وکي چې احسان د ما سره کار وکي اول دی ګور چې په امریکا کې آیا دا کم کار چې زه احسان باندې دلته په امریکا کې کوم د دې کسان په امریکا کې شته او کني شته که په امریکا کې به امریکا کې کسان هایر کا او کني دا سکیلفل جاب چې غیر لپاره چې کوم د احسان نه بغیر نه کیږي نو بیا احسان ته ورکی ها نو بيزو کالو ویزه ده او ژوند څنګه دی احسان د ګران ته څنګه لګیدل دلته کې جو خدای مونږ لږ ناشنا وسره جو سرور روزان وسره دا کوو خو زبدي سټوډنټس دا ویم څوک چې امریکای ته راتلل غواړي زه چې خپل زغله برابر یم خو لکه د هغه ځینې پوزیشن کې دا ما خپل ذاتی دا خبره کوم چې ما دا مایند وکړم چې پاکستان کې هم مزید بس لسی سب دا نشته مطلب لکه خپل ټایم پاتې دلی او بس کول لکه لسی لکه آرام باندې لکه لسی دا غني خو دلته چې دلته مطلب لکه مهنت چې نه کې جو خبره چې بیا چې په باندې نه لکه دلته خپل مهنت جاری ساتي او زه چې راتلم نو ما په ذهن کې دا خو دی چې زما ژوند نور هم سخت طرف ته روان دی او مال به نور هم مهنت کول ضرورت نه لکه زما خپل ذهن دا پاکستان نه شي جوړو دې سټوډنټان مې دلې ځلته بس دغه چې امریکای ته ولاړ چې موږ امریکا کې بدایي دا هغه شان بیا نه جو هغه بیا ډیر زیات ډیس هارت شي مطلب ډیر خفي چې لکه دا خو ډیر ګران دغه دی خو زه لکه هغه جنس بس تیار راغله ما ته پته ما سټډي کړی و چې لکه امریکای ته دا نه چې بس لاړې چې بس تو एकदम مرس لګو چې بس کامیاب کړی دلته ته پاکستان نه پر ټریپل مهنت ته الته چې لګ مهنت کې اندل د ډری چند سیوا کې نو لکه دا کم کارونه باندې په پاکستان کې او په افغانستان کې مونږ شرمېږو هغه کارونه ما دلته داسې خلک لیدلي دي په دې امریکا کې چې هغه په دې امریکا کې کوي او دا خبره چې په پاکستان کې به سړی داسې وکړي چې په گاډي کې سړی کینی او ته وی چې تاغه دې پورې وزم $10 ورکړي $10 ورکړي داسې کسان څه پیژنم چې په گاډو کې خلک پوښ کوي دکې ورکړي په بیچونو په سړکونو او پښتانه دي پاکستانیان دي افغانان دي خو مزدوري ده په مزدوري کې شرم نشته ده شرم نه ده په کار خو په کوم کارونه باندې چې موږ په کلی وطن کې شرمېږو نو هغه کارونه بیا دلته خلک په بار ملکونو کې کوي لوخي مینځي جاروم وي ارسه کوي خو بیا مو ته امریکا اخخ کاری خود هغه الیدو نه لیدو خبره ده سوکراشي ته پته ولګي اوس تراغله ته چې نه راغلي امریکای ته نه راغلي بالکل نو ستا په ذهن کې یو سوچ یو فکر یو ایمیج خو به وکړه چې امریکا پلانې شانته ما زه چې په خپل ځما خپل کیسه کوم زه خو ډېر وړو کې هم چې راغلی ما دلته کې خو زه چې کله راغلی نو ما دا خیال تش بلډینګونه به یو خلک په باران کې به چترې وشي ارتاو به اوس ما دلته پته وي چې خلک ماته چترو کې په باران کې ګرځي چترې ته الوتی او ګاډي به سو په ګاډي ارتاو کې زما ګاډي راواخلم کړي ته ورولېګم ګاډي نه جدي دلته تیل نه ایستي پوره سر ته کړي نو ورځي یې چتا ها زما خپل ځان دای مې چې دنګ بلډینګونه به خلک به یو پس پیسې به یو کیسې به دې پوره ته کیسه برای شته کیسه په کې ټوکې د پاره کوم چې ملګری را سره انګیج پاتې شي کنه خو تراته وایا چې تاسو سوچو اس امریکای باره کې دغه شانته وکنه بدلو ما هو په خپل ځان دا غزنه بالکل تیار کړو ځکه چې نن سبا د سي دور دی سوشل میډیا دور دی یوټیوب ته کېناستم ما خلک دا خبرې کوي چې امریکا د سیده امریکا خدا او اکانومي خدا او پیسې دې کې او هغه او دا زه ولګم د دې اپوزیټ وکړل چې څه سره روان دي ما به دې سټوډنټ ول دلته راغلی نو ډېر زیات خفه وو چې لکه دا اسانه نو ما زیاده ترجیح هغه ورکړی و ما چې لکه ښه دا اصل په کشتي چې امریکا ته لاړ شي نو مطلب خپل فیسونو به څنګه ورکړي خپل رهن سهن به څنګه کې جاب به ځان څنګه ولي مطلب لکه دا ټول ارسمال ته دغه ځان منټلی تور د تیار کړو چې زه خو زما الته مطلب مهنت کوم ځان باندې مشپا ورځ دغه کوم ټایم به ځان دغه کوم دلته انتهایی ټایم ډېر زیات چې دی نو لکه یو سیکنډ هغه قیمتي دی ضایع کېږي نو دا لکه مطلب تاوان دی نو لکه ما دا هغه ځینې ځان بالکل ذهني طور جوړ کړی و چې بس شکر دی الحمدلله الله پاک شکر دی برابر یم خو داسې ورو ورو بس خپل هغه سټرګل ورو ورو سیوا کوو روان دی نو انشاءالله بلا اوس خو لا داسې سټیبل نه یو خو ورو ورو به سټیبل کېږو خو لکه زیاته سټوډنټ دا سوچ کوي څنګه تاسو وایي چې زه هم راتلم نو ما ډنګ بلډینګونه بالکل ډنګ بلډینګونه دي هغه ډنګ بلډینګونه زموږ لپاره څه نه کوي او
د خلکو کاروبارونه ځان خپل هر سړی ځان لپاره منډول دي کنه. نو سټوډنټان دا پکار دي چې دا پوزټیو طرف ته نیگیټیو سایډ هم کته واړي چې زه خو زما زه به څه کوم، زه به څنګه اوسېږم، زه به څه جاب کوم. نو هغه سایډ کتل واړي. نو ما په خپل هغه سټډي کړی، نو زه د خپل داسې ذهني ته جوړو. نو بل زه خلک سټوډنټ وي، زه به امریکا ته لاړ شم سټوډنټ یو په دا خبرې سټوډنټ یو سایټ ته کېږم کار وکړم. یو خبره دا ده چې کوم دی چې نیت کې دې پرخ راغی او ویزې له لاړې او کړی دی اډمیشن یې وی چې نو دا هم ده دلته کې دوی دا کوم کسان چې تاسو نه مرکې کوي انټرویو کوي د دوی داسې ټریننګ شوي تجربه اچ سړي ته وګورئ دې دروغ وي که رښتیا وي کنه. او که ډېر او بیا داسې علي دي داسې مشتاو په لاس یې هغې ته باید لګیا خبره وکړې او هغې ته به پته لګي دا دروغ وي صفا که نه مطلب داسې ټکنالوژي ده ورسره. نو دغه خبرې دي ښه. نو اوس دا راته ووایه چې خبرې خو ډېرې پاتې دي او ډېرې د سره کول غواړم خو وخت اجازت نه راکوي ځکه چې دا خلک دا ویډیو دا انټرویو چې کوم دی دا په انټرنیټ باندې ګوري او زه غواړم چې د چا نقصان هم ونه شي ورسره که تاوان ورته ونه رسو او غواړم چې د ستاسو د خبرو نه ورته فایده هم ورسي ځکه ستاسو خبرې هم ګټورې دي. نو اوس سبا کوی دا ملګري چې کوم دلته کې ستا سره دلته پاتې کېږي ته چا سره پاتې کېږي ملګرو سره نو دوی له کرایه ورکوې رینټ ورکوې که نه او دوی کلي وطن نه پېژندل که دا پېژندلو څنګه وه؟ نه دا خو اصل کې رنټ نه زما خپلوان هم دي. مطلب لکه زما یو ترور مې دی هغه دلته اوسېږي او مطلب هغوی سره مطلب هغوی لکه زه به خپله غواړم چې مطلب زه دې مطلب پیسې او دا مطلب ورکوم لکه ځکه دلته دا سړی خپل ځان لپاره بل سړی لکه ساتل ګران خبره ده. نو اوس خو نن تدریس سره یم خو لکه په خپله ځان لکه ما ته دا غټه فایده ده چې مطلب دومره لکه دلته برابر یم نو لکه خپل باولې کې دونه تکلیف نشته. خو بیا وروسته دا هر څه ځان په خپله دي ځان به ځان اپارټمنټ ګورم ګاډی مطلب ډرایوینګ لایسنس دا به لکه خپل تګ دا مې په خپله باندې دي. نو اوس خو دا ملګري دي لکه دوی باندې زه لږ برابر یم. صحیح. او که کالج بدلول غواړو نو بدلولی شي که نه دغه یونیورسټي بدلول غواړې بدلولی شي که نه دغه یونیورسټي نه ما به خپله بدل کړی دی دا د سټوډنټ حق دی. نو تاسو په شیکاګو کې اډمیشن کړو اوس هم چېرته بدل کو؟ ما اوس بدل کو دغه ته میساچوسیټس باسټن کې یو کمیونټي کالج دی ماس بی ورته ما هغې ته بدل کو. نو هغې د مخکې یو 4-5 منت کلاسز دي انګلیش ما یې زه ډول داخلم د هغې نه پس بیا ډیګري هلته مې ټرانسفر وکړو د شیکاګو نه. انګلیش د کلاسونو دپاره کمیونټي کالج چې کوم دی نه خو اسوسیټس کېږي دی نه خو بیچلرز نه کېږي مطلب دا سوال سم ته کې اسوسییټ ډیګري ته کېږي 2 کالو دا غي بیا دا طریقې کنه زور عالم په بیچلر باندې نو زه ولې کدم ما کمیونټي کالج ته ټرانسفر وکړم ما د دې زیاده کلچر هم بدلل سبق طریقې هم بدلل نو ما زبر 2 کاله کمیونټي کالج کې چې دینو اسوسییټ ډیګري وکم او بیا دا 2 کالو دا کم کریډټ سي کنه دا بیا بیچلر ټرانسفر کیږي نو بیا لکه 2 کاله نو شنو سره دا بیا بیچلر پوره شي دا ډېر خپل اسانه او ډېر سیده مطلب سیستم دی هغه دې دا نه کوي صحیح شو نه جوړ شو چې مطلب د کمیونټي کالج ته لاړم نو بیچلر ته پاتې شو مطلب ډیګري ته پاتې شو لکه هغه اسانه باندې کیږي اسانه باندې کیږي سم ده. نو ډېر مننه کوم احسان تاسو خبرې خو ډېرې پاتې شوې ډېرې سره کول غواړم او غواړم چې نور معلومات هم درنه واخلم خو وخت په بدل باندې در کوم یو خاص پاتې کوم تاسو تعلیم ډیګري سبق ته پر راغلي او پوهیږم دومره وخت ورسریم نه خو بیا هم د مرکه چې کله مونږ شیر کو په دې کې ځنې خلکو جنون کوېسچن وي جنون مطلب دا چې سوالونه خو چې کوم دی یو سوال چاره هم غلط نشي کېدی جواب غلط کېدی شي سوال غلط نشي کېدی خو ځینې سوالونه داسې وي چې هغه بار بار ریپیټ کېږي او تا موږ په دې خبرو کې کړي که داسې کومه خبره وي په دې خبرو کې موږ نه وي کړي چې پوښتنه وکړله نو زه به تاسو ته خواست کوم که تاسو ته ځواب ورکول غواړئ نو مننه به وي او که ټایم در سره وي که نه دغه کامنټونو کې نو ښه به وي او که نه وخت در سره نو بس په خپله ځان له بیا په ګوګل کې ګوري موږ دوره کولی شو چې تاسو تجربه وه ما ستاسو تجربه خپلو کتونکو او اوریدونکو ته مخې ته کېښوده او د دې تجربو په رڼا کې چې کوم دی نو که یو تن پوهېږي نو دغه خپل ژوند کې عملي کولی شي هغه هم یوازې امریکا نه ده د امریکې نه علاوه نور هیوادونه هم دي د هغې هم دغه طریقې کار دی خو لږ ون پسې سرچ کول وي لټون کول وي لټول وي تالاش کول وي نه یا چې کوم دی نو دغه حساب سره وي نو زه ستا ډېره مننه کوم احسان ستا خپل قیمتي وخت یې مونږ ته راکړو ځکه چې ته مصروفه هم وې نوې راغلې او غواړې چې نوې خو چې سړی راشي هغه چې 1 منټ هم ورته لګي چې بار ووتې او ته چې کوم دی دا ما په کمره کې کېنولې را سره دی تقریبا د نیم ساعت نه زیاتې خبرې وکړې نو ستا ډېره مننه کوم
خیر دا وخت چې دی نو دا د دې کتونکو دپاره شو د دوی فایده وشي او لاره به ورته کولاوی شي ځکه داسې سټوډنټان دي هغوی ته پته نه وي که نه نو زمونږ نه لږ خیر ورسي نو لکه دا زمونږ هم ثواب وشي ستاسو به هم وشي نو ښه خبره ده او بل کوېشن انشاءالله چې چا هم څه کوېشن ښه په د زړه نه به جواب ورکوو چې هغه ته دغه رهنمایي صحیح طریقه وشي انشاءالله. ډېره مننه کوم ستا دا ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ ملګرو دوستانو ګاونډیانو ټولو مننه کوم چې راسره مل پاتې شوی د احسان خبرې مو اورېدې او احسان د خیبر پښتونخوا د سوات سره تعلق ساتي او 30-40 ورځې کېږي چې امریکې ته راغلی دی خپلې تجربې راسره شریک کړي هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ خو په خپله خرچوانې بل الله پامان.